د خپل راز حفاظت په خپله وکړه، بل نه ګیله مه کوه چې تا زما دا راز ولې فاش کو، چې خپل راز ته په خپله سینه کې نشي ساتلی او بل ته یې وایې نو بل به ستا د راز حفاظت څنګه وکړي. السلام علیکم دوستانو، شیخ سعدي رحمه الله یو حکایت رانقل کړی دی. هغه فرمایي د ترک بادشاه و، تکیش نوم یې و. هغه یو غلام و، غلامان خو ورسره نور هم ډېر، خو یو غلام و، په هغه باندې ډېر بېحده اعتماد و. هغه سره یو خبره شیر کړه، یو خپل راز یې ورته وویې او هغه ته یې دا وویل چې ته به دا راز هېڅ چا ته نه وایې. وخت تېرېده یو کال بعد د غلام دا راز خپل یو ملګري ته ووی او هغه ته یې دا خبره وکړه چې قسم یې ورله ورکړ چې ته به دا راز هېڅ چا ته نه وایې. وخت تېرېده هغه ملګري بل ته ووی، بیا بل ته ووی، ټول کلی خبر شو. د بادشاه ته هم دا خبره راورسېده. چې بادشاه ته دا خبره راورسېده، هغه خپل دا غلام راوبلو، هغه ته یې وویل چې څنګه چل شوی دی، تا چا ته ویلي دي؟ هغه ورته دا بل کس وخو، هغه ورته بل ملګری، حتی کې کم کسان چې په دې کې ملوث وو هغه ټول یې راوغوښتل او ټولو ته یې سزا وروله. په دې کې یو هوښیار او عقلمند کس و، هغه د بادشاه ته ووی دا ولې؟ هغه وی دوی زما راز فاش کړی دی. هغه وی نه، د دوی هېڅ غلطي نشته، ټوله غلطي ستا ده. وی څنګه؟ وی ټوله غلطي ستا ځکه ده چې چېرته کې تا دا راز په خپله نه وی فاش کړی، خپل دې غلام ته دې نه وی ویلی، دا راز به نه فاش شي. دا غلطي ټوله ستا ده چې ته خپل راز له په خپله حفاظت نشي ورکولی، خپل راز حفاظت په خپله نشي کولی، خپل سینه کې په خپله نشي ساتلی، نو بل نه څه ګیله کوې چې هغه به ستا راز محفوظ کړي. راز خو وایي هم دی ته چې په سینه کې دنده وي چې چا ته ښکاره شو هغې ته بیا راز نه ویلی کېږي. هوښیار خلک فرمایي یو طاقتور هاتي دی یا طاقتور اس دی، د دې رسۍ یو کمزوری ماشوم هم کولا وهلی شي، خو چې کله دا کولاو شي یو تکړه پهلوان هم به دا اس نشي قابو کولی. کله چې دیو یو پیره د قید نه آزاد شي نو هغه به هېڅ چېرته هم واپس نه راځي. نو خپل راز حفاظت موږ له پخپله پکار دی، بل نه څه ګیله کوو، بل ته به یې څه له ګیلې کوو چې تا زما راز فاش کړو. راز ته په خپله اول حفاظت ورکړه، په خپله سینه کې وساته، بیا د بل نه ګیلې کوه. نو د خپل راز حفاظت په خپله وکړه، بل نه ګیله مه کوه چې تا زما دا راز ولې فاش کړو، چې خپل راز ته په خپله سینه کې نشي ساتلی او بل ته یې وایې نو بل به ستا د راز حفاظت څنګه وکړي. دوستانو امید د ربه دی چې ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ دا پیج فالو کړئ. ډېره مننه. د لوی الله په امان.